دې پونو باندې خېجا دا ماشوم په دغه پونو باندې خېجي او دا قران کریم په دغه انداز باندې چې څنګه خپل استادانو او قاریانو ښودلې دي دی هغه وایي او دا کرم رواني حتی چې آی خپل مرتبه مقام ته ورسي الله تعالی دا خوشاله زموږ تاسو نصیب فرمایي نو بیا مبارکي پیش کوم د ماشومان مور او پلار ته د محلي والو ته چې الحمدلله نن ستاسو محله باندې الله تعالی دا فضل کړی او نو دا د باغ ولونی دی ګوره لکه څنګه چې ظاهري ماشومان دا جامه دا کرانګي تاو دا کوم هار چولې دا مونږ ظاهري مزین کړي نو حقیقت کې ګوره دا مزین دي ښا ځکه چې الله تعالی کلام زکو دی او ډېر لوی کار وکړو په داسې حالاتو کې چې نن سبا د مسلمان سوچ او فکر د مبارک سے متعلق حضرت مولوی صاحب فرمایل حافظ شاه بهروان سے چې نن د انسان مزاج زموږ تاسو مزاج کوم طرف ته دی زموږ تاسو نو مطالبه کوم ده دا د الله تعالی کور د جمعات د هغې د آبادولو نن زما او ستاسو مطالبه ده آیا زما د خپل نفس د جمعات کې په ناسته باندې ما خوشحالي کو نه آیا په زبر جمعات کې کېناستم نو زما دا نفس دا خبره برداشتي کو نه ما به د خپل نفس باندې دا محنت کړی دی کو نه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه مبارک حدیث کې حضور فرمایي چې ورتفعت الاصوات فی المساجد دا د قیامت په علاماتو کې د اشراط الساعه چې په قیامت اخري وخت کې راکم چې د قیامت واړه علامات دي نه پای کې دامه ودی چې په جمعاتونو کې به شور او غوغا شي حدیث مبارک کې راځي وای مسلمان په جمعات کې داسې خوشالي کسمګه فی المال کسن چې دا مې په دې وبو کې خوشاله او تر تازه لکه دا د ژوندۍ ده دا قرن بنا مسلمان په جمعات کې خوشالي او داسې ودا منافق سړی فاجر سړی وایدا با په دې جمعات کې داسې تنګي کټ طیر فی القفص لکه یو مرغې دا او چا پنجر کې بند کړی دا اوس پته ولګي چې دا خاصه ګور د منافقانو دي خاطر مسلمانانو نه دي الحمدلله ټول څه مسلمانانو الحمدلله اوس مونږ تاسو دا پکاري او چې دې شیطان ما باندې مهنت کړي زما دا نفس د شیطان ایجنټ دی او دو مال داسې کې په جمعات کې ما ته اوقات کم ملاويږي یا جمعات ته وخت کم ورکوما نو مو تاسو دا پکار دي محترم چې په خپل ځامن مهنت وکړه دا مهنت مونږ تاسو باندې لازم دی او دا مجلس یا دا مجلس چې روزانه هر ماښام استاد بری جمعات کې قائم دی بچی ناس کی سبق وایي قاری سے بتناس سبق ودخای دا هغه مجلس چې الله خو پیغمبر فرمایي چې داغه متعلق الله تعالی دای اکرام فرمایي یتلون کتاب الله و یتدارسون فيما بینهم شهید الله تعالی کلام لولي داغه خودنه کی نسکی الله تعالی سلور قسم اکرام فرمایي ها نزلت عليهم السکینه الله تعالی په اطمینان نازل کی وحفت عليهم الملائکه فرشتي چې دین پاغي باندې خپل د رحمت او وزر راوړي یعنی حفاظت کیږي د فرشتو په حفاظت کې د غړل ناشتي او دا قرانګي هغه ټول اهم خبره د رحمت د الله تعالی کی د الله پر رحمت کې راګیر شي دا درې مشوره او څلورمه اهم خبره وذكر في من عندهم الله جل جلاله دغه مجلس تاکم ما خامي کې د ماشوم قاعده او سپاره راغسته دا او هغه سبق وایي نو دغه مجلس تذکرہ الله تعالی په غوړه مجلس د فرشتو مجلس دی هغه کیږي خجی دا څونه د خوشاله خبره ده دیو جن الله تعالی خو پیغمبر فرمایي اکرموا حملة القرآن واصحاب الليل وای تاسو اکرام کې اعزاز کې د چا سوچ حاملین قرآن نه چا چې پترخ کې خپل سپاره او قاعده نیولې ده او په دې لار باندې را روان دي نو دا ماشوم زموږ تاسو دین ته کمزور دي لکه یو سړی اکثر دا کم چې اعلی کوالیفاید حضرات د دین خبر ني ناغي دا وایي خو سپاره ویل ده کنه د مولا مطالعه دا وایي ها ویسې خو سپاره ویل دا د علماء مسله ده کوچري او سړی په دې باندې قسم خوري چې دا په خپل بچي باندې د دنیا چټو نلوي او اعلی ډیګري حاصلو ما او دې کس په خپل ماشوم باندې قران زکو ته قران علم زکو
نو دې په خپل قسم کې بری دی ها په مخ د ځمکه د قران کریم نه لوی عظیم کتاب بل نشته او چې زموږ تاسو په ملک پاکستان کې الحمدلله دغه مهنت کیږي نن الحمدلله خلق کو د مور حیثیت پیژني کو د پلار حیثیت پیژني کو د معاشرت حیثیت پیژني نن کو خلق مردار نه غوري د قران برکت ته او الحمدلله په دغه لحاظ سره زموږ ملک پاکستان په اول نمبر دی تاسو د وفاق المدارس متایو ګوره 4 کال په زرګونو حفاظ کرام دا تیاریږي او دا مکتبونه د دې په ګلاشمار دي څه ګوره دا چې کوم رجستر مدرسې د وفاق سره 78000 پیدا شوی کال چې هغه امتحان بیا دغه شو وخه 78000 کسان دا حفاظ قرآن شوخه دا قرانګ تاسو ګوره چې تقریبا 18000 دي یا 24000 مدارس دا د وفاق المدارس دلانه چلیږي او کوم چې دا مکتبونه د جماعتونو کې دي دا یو شمار نشته نن هغه چینا ولا خلک زموږ تاسو تعلیم څه عزت یو سړی اعلی تعلیم حاصلین او د ام بی بی ایس ډیګري حاصلین یا مثال یو سپیشلایزیشن کی نو چین ته بزي روس ته بزي پته لګي چې هغه خلک داغي هغه طریقې په دغه لحاظ سره موږ حقیقت اندازه دي لیکن آی خلکو چې قران نشي نو چې ځان خوراک سره چین د خان ګندګي یې خوري ولې قران نشي لګا تمام محترم الحمدلله موږ تاسو له الله تعالی لوی کتاب راکړی دی او موږ تاسو له پکار دی چې قران کریم قدردانی دا هغه مجلسونو قدردانی وګورئ چې پکې دا قران ذکیږي دا مقامات قدردانی وګورئ کوم مقام د قران د ذکر چا جمعهتون دي مدارس دي د نبی عليه الصلاه والسلام د ترزوی علي رضی الله تعالی متعلق راضي او لو كان هذا العلم يحصل بالمنى لو كان هذا العلم يحصل بالمنى فترس كده کې معنی یریږي دا شعر دی کنه علي صاحب یو شعر ویلي ناغوی دا علم په تمناګان او ارزوګان باندې نه شي دا به دې باندې مهنت پکې لو كان هذا العلم يحصل بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا فندامة العقبى لمن يتكاسل یو چیرته دا علم د قران حاصل ود غواړم کنه دا په تمناګانو کې شعر زبر ډیر وی پوه شم په تمناګانو کې ما كان يبقى في البريد جاهل کوم وخت موږ باندې یو جاهل بیانو چې خلکو تمنا او ارزوګانې خراب کولې نو څه پکار دي اجهاد ولا تکسل ولا تک غافلا اجهاد کوشش کوا سستی مکوا غافل نشي فندامت العقبى لمن يتكاسل بیا بشرم دا چار پای د اخرت سوګي قران کریم محروم پادشو او قدردانی ونکړه نو قران کریم نبی سلام فرمایي القران حجت لك وعليك اذا قران کریم نه قیامت پر استاد پاس سفارش کوون کیږي چې کله تاسو د قران باندې عمل کوون کې او کچھ عمل کوون کې نه وي بیا وسی بیا بستا خلاف گواہی کینه الله تعالی دې موږ تعالی د قران کریم د خلاف گواہی نه وسره دیو جن حدیث مبارک راضی نبی سلام فرمایي ترکت فیکم امرین ما تاسو د سونه پریږي یو د الله تعالی کلام او دویم زما سنت تاسو به هر کیز گمراه نشئ کو چرتا په دې باندې خپل منګوري نه عمل مضبوطیا سره کو هر کیز گمراه نشئ علی رضی الله تعالی یو شاګرد دی حارث اعور امام ترمذی رحمت الله علیه په فضائل القرآن کې ابواب التفسیر په ابتدا کې حدیث نقل کړي باب ما جاء فی فضل القرآن بعد بیان د فضیلت د قرآن کې مداري ځان یو شاګرد حارث اعور ناغه دا سراغه یو د جمعات باندې تیرېدو د جمعات کې خلکو خبرې کولې شور کو او تاسو هم مخکې علاوه د جمعات کې شور کول چې نه دا کار چې د قیامت د علاماتونه ده ځکه جمعات د تلاوت د پاره دي ذکر د پاره دي ذکر د پاره دي چې هغه تیر شو فرمایي مررت فی المسجد فاذا الناس يخوضون في الاحاديث اذا خلق نازو او په خبرو کې مشغول شورو وزرالم هاي طريقه مشي يا امير المؤمنين الا ترى الناس قد خاضوا في الاحاديث خلق دغور نجي اي جمعات کې ناس خبرې کوي نو حضرت صاحب ډېر حیران شو خبرې کې جمعات کې دا ناشنا وبره داخله صحابه باندې خبر ناشنا بلګیدا
او قد فعلوها امداز الفاظ او حدیث ویلي بتغرنګ کار کو لګیو او چې خبرې کولې او یې راځي سیبو او بیا وته فرمایل اما انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چې ما اوریدلی د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه فرمایلی چې انها ستكون فتنه عن قریب بدال فتنه را خوريشي فتنه براشغه نو گویا کې برجما کې دا خبرې کول دا فضل باز کول دا د فتنو نه ده نیما د حضور نه اوریدلی دي نیما یې تاسو کو فمل مخرج منها یا رسول الله بموت الله تعالی پیغمبره دغه فتنو د وته د بارکمه طریقه او ذریعہ پکار دا نیما د نبی سلام فرمایل کتاب الله د الله تعالی کتاب نو د الله کتاب چوي نو د الله د کتاب دغه دي ها داغه ذکر دا داغه الفاظ کولني او دا قرنګ داغه معانی مطالب ته کولني دا کلام په خپل ځامن لاو کولني دغه کلام د نظام لپاره مهنت پکار دی دا قران کریم کو ماخذ د قانون دی ګورې سر قانون دی دا ماخذ د قانون دی داغه په لپاره مهنت پکې ایمات یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه طریقه دا کتاب الله دا الله تعالی کتاب او بیا د قران شریف صفات بیان کړی فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وی پر قرآن شریف کی نبأ ما قبلكم دا مخی خلق خبرونی بکی مخی امتون راغلی کنا دائی کری انبیاء کرام راغلی دا پینزیشتو یا اشپگیشتو پیغمبرانو ذکر نمونا دا پا قرآن شریف کشتری دا قرنگ چنو اقوامو حالات اللہ تعالی قرآن شریف کی بیان کری نبی سلامی ما تو فرمائل علی سے وہ تو فرمائل دی اقبل شاگرد دا چھ ما دیوی فیه نبأ ما قبلكم پر قرآن کریم کیا خبرون دی دا مخکنو امتونو چاہے دا پیغمبرانو منلی دا اللہ کامیاب کری دی چاہے دا پیغمبرانو تعلیمات پر کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریو او چاہے نو من اگا خسران کی کو فرعون دی نمرود قرآن کی دا یہ تذکرشتا وخبر ما بعدکم او آئندہ کے بسو کی گی قیامت کا روان دی جزا دا بدل دا اللہ دا جانے و ملاوی گی دا نیکاؤں دا پارا صلحاؤں دا پارا ظالم مرتبہ دا مسلمانوں دا پارا کم چې د الله نه غیر دي کافران دي د پاره ځان نه وحكم ما بينكم او استاد ته پکې احکامات الله را لګري ښا احکامات بلا احکامات معاملات اخلاقیات قران کریم دی ډک معاملات احکامات پکې وهو فصل ليس بالهزل او دا داسې کتاب د الله دی چې دا فیصله کوونکی کتاب دی ها دا ټوکن نه ګوري دا د الله کتاب دی فیصله کوونکی کتاب دی من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غير اضله الله او چاچ دا قران کریم دا د خپل سرکشی د وجنه ساتو ورغو او دې توجه نکړه دا قران زنه کو په خپل بچی باندې زنه کو نن خلک وای د غربت د خاطر چیر سباله به ما دا بچی د معاشره کې رستو پاتې شي لہذا د دین طالب کو منخه دین طالب څه د قران ذکی کنه د قران علوم ذکی نن خلکو باندې یو معاشي یره پر راغلی ده او ځان معاشي ته باندې مستحکم کول پکار دي دغه باندې ویریږي ما چې کوم الله تعالی مقرر کړی دا او په هر حال کې انسان د ملاویږي نو چې دا قرآن شریف د خپل سرکشي ته وجنه پرې هو قسمه الله الله به ټوټي کې برباد وکړي او د قرآن نه علاوه کو څوک بل څه هدایت ګوري ومن بتعال الهدى في غيري اضله الله او سوچ د قران کریم نه علاوه فبل یوشه کې هدایت طلبی اضله الله الله به گمراه کی گمراه بشي او دا خدا سے کتاب دی وهو حبل الله المتين وهو ذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم دا الله تعالی کتاب دی حبل الله المتين رسینه مضبوطه کو قران سره وابسته شوی دنیا ولیم خیستا آخرت ولیم خیستا حبل الله دا الله رسیدا الله ته نزدیکی ها الله ته یودش ذکر الحکیم دا دا اللہ تعالی طرفا پند نصیحت دا حکمت نڈکتے وهو الصراط المستقیم او دا قرآن کریم نیغ و برابر لار دخا وهو الذي دا کتاب دے دا دا اللہ تعالی دا سے کتاب دے لا يزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسنہ وی دا دا اللہ تعالی دا سے کتاب دے چی پدی باندے دا انسان خواہشات نہ خرابی گی دا انسان چې کوم فطری خواهشات لري او د انسان د نفس خواهشات دي
نفس خدا نه غواړي چې قرآن دې زده کړي نفس باندې دا خبره ګرانه ده نفس مونږ جماعت کې نه پرېږدي ګوره شیخ سعدي صاحب رحمت الله علیه یو واقعه نقل کړې ده وایي دا د ګونګړ د بورا خپلو کې تعلقات وایي دې دواړه یو ځای داسې ناست نو دا بورا ورته وایي چې څوک دې ماما دا حکایت را نقل کړې فردي واقعه ده وایي ده ورته یو ځل وایي چې راځه ما سره به لړ شو او تا باندې به زه شیخ ته پاټو کوم بورا ورته وایي هلته باغ دی په باغ کې ګلونه دي ناشنا ښایسته ښایسته او ګلابونه دي یو دي بل دي او خوشبویې دي پکې نو دې ورته وایي چې یاره دا خبره خو ستا صحیح ده خو ما ته کار دی د ګونګړ څه کار کي خو دغه ګندګۍ ښه ده برګي یاره ما سره یاره ټایم نشته او لکه دا ما ته ګرانه ده وایي ته خیر دی مال لږ ټایم راکړه او دغه باغ به ته وینې تا به خوښ شي وایي بهرحال دی ورته تیارېده نه خو اخرې کې د یو ګونګړ یو ورځ چې دا زه به یو ورځ وباسم دا خدای به خیر کړي الله دې رحم وکړي موږ ګډ وډ وکړو که نه نو هغه چې ګونګټ ولې ټایم ورکړو او لاړو باغ ته لاړو او دا ګونګټ بریږي که نه یو دی باندې وی دا پلان کې ګل دی ماشاءالله دا هم ډېر ښکلی دی دا ګل دی او دا بل دی او دا ګلونه ورته ښیي ښه ښایسته ښایسته نو هغه دې اجز چې ټوله ورځ تېره شوه مازدیګر شو نو ورته ویې یاره وروره ورځ خو مې تېره کړه خدای دې خوشحاله کړه ته دې که خوشحاله نه شوې وی نه خوشحاله خو یم خو لکه ما ته به کار جمع شوي او غونډه ورځ باندې ډوډۍ وکړه اوس کار د ګونګټ څه دی خو هغوی ما ته وروره کار جمع شوی دی او یو که خفه کېږي نه لکه ما پرېږده چې ګوره دونه بهترین ماحول ته وګوره او دې کار ته وګوره دې داسې کوي نو چې آی کل رخصتو نو ویل صاحب ورکړه یا سپېمې مې ولې کتلې که نه اوهو وي تا ته داسې کې وي دا اوس لکه تا اوس نه دي اورېدلي او موږ ته صحابیا صاحب یو خر دا کشمالو ګوي څه پوهېږي خو چې سړی خبردار نه دی هغه حقیقت نه دی خبر نن محترم اوس موږ تاسو باندې ما باندې شیطان لګیا دی ښه نفس د هغه یڼ دی هغه معدوم ته نه پرېږدي حدیث مبارک کې راځي انسان شپې سمدي که نه سمدي سهار نو دا شیطان ورته په دې سپېمو کې شپه تېره کړي یبیتو فی خیشومه په دې خیشوم نه دی دې کې لګیا دی نو مختلف پراګنده وسوسې ورته راځي دا ټول دماغ ورته ګډوډ کړي او دماغ ورته خو لږه فاصله ده که نه نو دماغ یې ګډوډي او بیا شیطان دا وي نو یعقد علی ثلاثه درې غوټې ورکړي خبره او ته وایي نم فرقد لیل طویل اوده شه لولو لولو دا نه بلا ورځ پاتې شپه پاتې اوده شه نه دي اوده شي او کله چې یو سړی داسې چې دی رابیدار شو سترګې ومګړې د خوب نه نو فنحلت عقدة یو غوټه پرانستی شي او چې کله بیا اوده کېږي نو فنحلت عقدة بله غوټه پرانستی شي او چې کله بیا درېیمه او بیا مونځ ته ودرېږي نه بعض غوټه لړه نه خو کوی تر تازه کېږي سبا شي ښه نو دا الله پیغمبر اوس به دعا وکړي اللهم بارک لامتی فی بقورها اے الله تعالی نبی سلام فرمایي اے الله تعالی زما دې امتی پر سبا کی برکت واجه هغه تر تازه خوري او چې نه مثال په تور دی ودی نو یا شیطان دې کی حدیث کې راځي وای دی ول په دې غوګونو کې واړه بولو کی ها نه په ټول دماغ ګډوډ شي سپیمو کې شپته راکړي افوا او سارے کړي باندې کې ایګو کې نو بس هغه کار ګډوډ شي نه سار را پاتې کنه نه بیا ټول ته سړی نه وخت پاتې نه یو مولا باندې یو غوا باندې چې را پاتې بیا ګډوډي کو سم خبرم کې کنه ابي لګي نه بیا نه بیا جمعات کې سارے دلو بیا ذکر کول او تلاوت دا وړ ګران کار دی نه دی وجه محترم ګوري په خپل ځان باندې مهنت وکړي نه معرض دا کو دا حدیث میں تو وی چایو ته فرمایلو وای دا داسې کتاب دی چې د دې نه د انسان جو به ګډوډ کېږي نه د انسان هغه خواهشات د فطري خواهشات چې کوم دي مثال چې کوم د شریعت ګوره زموږ ستاسو د دین اسلام فطري اسلام دی ښه ماشوم جوړېږي د الله کی تسبیح وکړي بل لا اله وایي دې ټوپې واچي دې مونږ باندې ودرېږي دا فطرت د انسان دی ښه دینداری نیک وال کله کله انسان باندې دا غالب شي او دا غالبول پکار دی او کله کله انسان باندې هغه خواهشات چې غالب شي چې نفسانی خواهشات دي انسان برباد هو الذي لا يذيغ بالأهواء ولا تلتبس بالألسنة ولا يشبع منه العلماء دا علماء کرام القرآن سړکیږي نه حافظ ته مخکې درس کو داغه دا شاګردو نافذ یو چې بس نور نه یم د دې استادان شته د حافظ ته اي درسونه خپل پریږي نه تر اخره پورې الله تعالی دا وایي چې خدایا مونږ په دې درسونو کې مرګ راوړي ښه دا خو لوی سرمایه ده کنه دا سرمایه به نه ورکیږي کنه دا خو داسې او اکاونټ دا به بندېږي نه دا به جاري د مرګ نه بعد هم جاري تر قیامت به جاري دا به کوم مقام بیا
الله دا سرمایه زمون نسیو فرمای لا يشبع من العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد او دا قرآن کریم دا سی کتاب دی لا يخلق عن كثرة الرد دا پا بار بار ویلو بانے زڑی گینا وایا خون بدل کی تفسیر دی یوزر کو بیائی کے نوی معارف نوی سیزونا اغا دا قرآن کریم اغا رموز او اسرار بربانی کلاوی گی خوا وچی کل دا انسان باطنی صفائی راشی گو رہا او باطنی صفا کول غواری شیطان او دا نفس را مقابلہ کول پکار رہا نبی اصلا فرمائی ولا يشبع من علماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه لذي قرآن کریم عجائب دا ختمی گنا وهو الذي دا کتاب دی اذ سمعته وهو الذي دا کتاب لم تنتهي الجن اذ سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرآن عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به قرآن کتاب دی کنا پیریانو چکا نبی سلام ہوئے نبی اغی درنگ تیر دکو خوچ قرآن سنگا گوری دو نسی ہوئی انا سمعنا قرآن عجبا مغناشنا قرآن گوری دو یهدی به الى الرشد دا ہدایت نار بند تخیخا فآمنا به کو ایمان رو یک دن ایمان رو نن مسلمان غافل الحمدللہ ایمان ہمشتا الحمدللہ وشکر للہ زمون مثال ودا سے دیکھنا دا خوگلن پیجے نا خوگلنو دا گانے کے داخل کی کمیونی رو باسی ناس ایرخ کاری را خوچ ورکر شبی کنا نو آئے غبدہ بندن اختی سوزی دکتا مثال زمون دا ایمان دے دا ایمان کرخا وندن الحمدللہ وشکر للہ لیکن دا ایمان دا سے شبی دے کہ دا اعمالی دا کمزورے دا وجنا اخولن قائلے لینا بندی سبک اشتری نا خوچ کہہ لے کہ پترے مطرے کو ورواجے دا غڑم بکی دکتا مثال زمون دا خوچ ایمان دے الحمدللہ خلقون دا محنت رال پکار رکھا او الحمدللہ دا محنت تے کتاب خلقون دا خواری بند میں دیکھول بچو بالوں کی دائی تربیت فکر من شی نجومات کی ماحول جوڑ شو بچی نورم پیدا شل دا درسون مولی سے الحمدللہ اخبر جاری سادی نور پیدا کی اللہ دا باغون طول سیرا بستاتی ندی وجہ محترمو دا حدیث خوبت بے بارحال بے و تاخرے کو فرمائل خذها یا اعور دا والا دا خبر ازدکا دا ما تو حضور علیہ السلام فرمائی لے دائی ویلے وے چھ پدی بانے عمل کن کی جوڑ شیخا زمان محترمو شاہ چھ پا آئی زمانے نوالے تردی زمانے پورے دا قرآن سرطان وابستکو عقیدے پیروڑا الحمدللہ چھ ایمان ہم پشتکانا دا ایمان کو ریولوی سرمایہ دا الحمدللہ او کم خلقو چھ پا آئی زمانے نوالے تردی زمانے پورے دا قرآن کریم دا عظمت خیال نہیں ساتھ لے تو قرآن سر انسان نا بندہ جوشی ستے جوشی بندہ اور جو قرآن نہیں نبیہ کو آغاز ظاہر لحاظ سرٹی دوی سڑی منگو تاو تکاری خدا بیا سے حیثیتم گوری نشتے رکھا ابو جہل بھی سڑی ہو کنو ورس جمعہ دا انسان دا پارمنے داخل خبر رسکم دا انسان دا پار دری سنو دا ذنیم چیدی دا آغی دا وجہ خلق کی معاذد و محترم گردی یو سچے دی یو توائی جمال چیو سڑی دا حسن خاون دی نو خلق پیرے کدا دا حسن دا نصب آلہ دی حسن خیستہ دی نو خلق پیدا لوی سڑی دی او دویم چیز مال او دریم چیز چیدی کمال مال جمال او کمال ابو جہل دون دا جمال خاون دو چی پا کمالہ ربانے بتیری دو نو خلق بوتا کتر کی دا سوکتے دا چی دا سردار سڑی دی خواب دا دا خپل خاندان جاتا مشر دی بہتری دا باڑی دنگلوڑ خیست سڑی او دا قرنگ سردار ہو او مال دون زیادو چی دا فارس او دا روم سر بیسا کولو تجارتون بے کولو او دو کمال خاون داو چی کل فیصلہ بے کول فیصلہ وائی داغا فیصلہ بچا چیلنج کول نشو دا ابو جہل دون الوی سڑیو ابو الحکم بے ہوتوی دا فیصلو پلار بے ہوتوی خو چی کل قرآن سر یوزے نشو اور دا قرآن مخالفت کو دا اللہ دا پیغمبر مخالفت کو ایمان قبول نکو نگو رسوی قرآن کریم کو تا اللہ فرمائی اولائک کل انعام ویدی پشاند زناورو دیکھا بلو مات بل بلکی زناور نم آخوا دی زناور خلابیام دا شعور دا وجنا چی ظاہری ہو بینین آخوا کی گی او ابو جہل کی عقل مشتد عقل خاون دے لیکن دا عقل نے کاروانے رسو نا جہنم دا یور نے زان بچ نکلو شو خبائی بان او ایمان قبول نکن الحمدللہ اللہ تعالی ایمان را کرے دا اخبر ایمان تقادم مطابق دا اخبر جماعتون بزرگو دا بابادو خواہ فا اعمال بانم انشاءاللہ بادو او دین دا عرض دے چکم دا سے نوجوانانے قرآن نیوی
یا مشران قرآن نه ویني دا قاریان دا دي کې نشته چې مثال دا اورې شوی او دې سبق پروي صحابه کرامو چې ایمان وروړو نو څوک د سلويختو کالو څوک د شپېتو کالو سلمان فارسی د اتیا کالو ها ایمان قبول کو په دغه بنیاد باندې چې چا قرآن نه زده کړي یا زده خو هغه ټیک نه دی الفاظ غلط دي نه علم پکار راځي د قاریان سره خپل اوقات ورګي الله تعالی ختم تاسو برکت وګرځي الله دا ماشومان نورم برکت دي مزید الله تعالی دې طریقې ورګي دا درس الله تعالی کامیاب یقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين